موسی علیہ السلام په نومي سپارې چې دا مکمل ذکر دا رب ارنی انظر الیک الله تسوال وکړه یا الله خپل دیدار ما ترا کې الله پاک ورته فرمایي لن ترانی تما نسې کتلای ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لیکن د خپل تجلی خپل نورانیت په دا غره تر تاسو تور ته وګورا کدا طاقت او دا تجلی دا تستر کو برداشت کړه فسوف ترانی بان قریب ته ماو ویني فرمای موسی علیہ السلام رب نه دیدار طلب وکړای دیدار یې وغوښتای الله پاک چې کوم دا تجلی په غره باندې واچولا دا مکمله واقعیه ده موسی علیہ السلام چې کله وته وکتل د سترګو ا تجلی ا نورانیت ا جلوه نګړه برداشت موسی علیہ السلام بیهوش اصله سبحان الله فرمای دغه مطالبه بنی اسرائیل وکړه خو لهجه سخت وا ګستاخانه لهجه وا یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اي موسی علیہ السلام موږ پتا باندې ایمان نه راو تر دې حد پورې چې موږ الله په خپل باندې وینو وای موسی علیہ السلام الله دیدار مطالبه کړي وا عاجزی کړي وا بنی اسرائیل دا چې موږ الله وینو دا موږ تا باندې ایمان راو خو فرمایي چې موسی علیہ السلام ته الله پاک دیدار ورکړای دی وی تجلی دی وی جلوه او دغه مطالبه بنی اسرائیل چکم دا ها ګستاخانه لهجه باندې کړي وا ګستاخانه انداز باندې کچره جهرتن ته مست الله نصر ښکارا ولا بیا موږ ایمان نه راو فرمایي به انجام چسلای قرآن ذکر کړه د فاخذکم الصاعقه وانتم تنظرون بیا سخت کڑک چکم دا خلق پکڑ کڑو ویمی اولو پاکی جی بادر طول حلاک سلو فرمائی موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیل اللہ جیش فرق ہو موسیٰ علیہ السلام اللہ دیدار اغشتا ہے خود دیدار شوکی ہو اللہ سرائی مناوا عاجزی این کی ساری پتا اور باندے اللہ خپل جلوے چکم دا پغرو تواچا اولا بنی اسرائیل دغه مطالبه وکړه خو لهجه چکم ده ګستاخانه وا یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موږ هرگز پتا ایمان نه راو تر دې حد پر چې موږ خدای په خپل سترګو وینو لهجه غلطه وا فرمایي لهجه چکم ده دا الله کریم په لهجه باندې پکړ کړي کچره تا الفاظ درست وو الفاظ دے صحیح و خو لہجہ دے چکم دا اگا درست نوا نو اللہ کریم خلصینو خبر دا نو اللہ پاک تا پا دے لہجے باندے پکڑ گئے نو اللہ کریم نے مشتا قرآن و حدیث باندے عمل کو توفیق نصیب کی وآخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین